راځئ چې داسې زبردست کړایي در باندې وخورم که نه چې دا جسم مو ټول په طاقت کې شي. 1 کیلو غوښه کې مې 1 کپ اوبه ور واچولې او د پاسه پرې ور واچوي د ګډوري والا لم، د ګډوري والا چربي نور خو به پوهیږئ که نه. او د اوږې او د ادرک پیسټ به ور واچوو او ورسره به حسب ضرورت مالګه ور واچوو، مطلب چې څونه مالګه پکار وي دونه مې پکې هغه واچوله. د هغه غوښه چې ده دا وغوره شوې ده، دا به لږ ټایم اخلي. نو په نري ګیز باندې مې نیمه ګنټه پرېښوه چې نیمه ګنټه پس مې وکتل نو داسې شانتې ښکارېده یا څنګه تاسو ته ښکاري داسې ماته هم ښکارېده. او دې کې به اوس زه 1 کیلو ټماټر اچوم. څومره؟ 1 کیلو. هغه ځکه چې ماته ګریوي زیاته پکار ده، مطلب تاسو به اینډ کې وګورئ، اوس نوار مه خطا کوئ. نو دا مې 1 کیلو ټماټر ور واچولو او 2 چمچې به سور پوډر شوی مرچکې زه ور اچوم. تاسو 1 چمچ هم ور اچولی شئ خو بیا به دونه خوند نه وي، دا ترخه نه وه، دا نارمل وه. او بس بیا به یې ډکن پې کېږدم خو کټوی به هېروئ نه. ترکاري ډېر خلک به ته ترکاري وایي، هېروئ به یې نه، بار بار به درمیان کې چیک کوئ، ګورئ به چې څنګه حال کې شوه. دلته مې چیک کا ما چې لږه به یې مکس هم کم او لږه به یې چیک هم کم. او دا به ټایم ځکه اخلي چې دا غټه غوښه ده، دا د ګډوري غوښه نه وه. د ګډوري د بکري غوښه بیا هم لږ کم ټایم به اخلي. نو دلته ما وله ورکړو 50 منټ 50 منټه به یې زه په نري ګیز باندې به دغه کړم چې دا غوښه نرمه شي. هغې نه پس مې چې چیک کړه دغه شانتې ده. اوس به یې 10 منټه پخوم. او دومره طاقت والا دا کړایي ده که نه، دا زموږ جسم کې ښه فیټ پیدا کوي. دا ونه وایي چې دا فیټ جوړوي، چربي جوړوي، نه، دا ښه چربي جوړوي. زموږ جسم ته چې کوم ضرورت دی دا دې طاقت کې دا شو سوچه غوړي شو، دا چې تاسو ته میلاویږي دا پرېږدئ ما. دا مه وایئ چې دا موږ له فضول چربي راکوي، نه، دا موږ له ښه شی راکوي. زموږ جسم کې طاقت راځي دې سره. نو دا شیونه خوړل پکار دي او موږ دا شیونه خورو نه ځکه خو زموږ خپو کې درد وي، سر کې هم درد وي، دا شیونه استعمالوي. دا ډېره زبردسته ده، نری غوښې او چې په لم کې هم جوړه شي نو زبردسته کړایي. زه نن د 3 بجو نه کچن ته راننوتې یم که نه، او دا کار خو دې خلاص شي او تا د نورې 15 بجاویږي لګیا دي او لا راته کار پاتې دی، دا نه چې کار وشو. اوس د وریجې خو تیارې شوې، دې باندې به دم لګوم خو لا پکې ټایم شته لږ شانتې. سالن مې تیار خو کار زیات وي، د روجې دومره کار وي که نه چې خلاصېږي نه. دا مې تیاره کړه. چاټ دپاره مې چولې دغه کړي دي، نن بیا را باندې بوایل کول نه هیرو، نو اوس مې چې بوایل کړي دي نو اوس یخېږي نه، دا ډېره مسله کوي. چاټ والا سامان تیار دی. پرون ما تاسو ته یو چاټ ریسیپي در کړې وه که نه، هغې کې مستن و. او نن دا ومکه هر څه دي، ټماټر دی، پیاز دی، بادرنګ دی که نه، او بند ګوپي زموږ کور کې شوق سره نه خوري. او چاټ مساله مې پکې اچولې ده او بس دا چولې وه پکې ور واچوي. نو دا بس دا به چاټ تیار شو. او شنه چټني خو زه دغه نه دا مساله دا ګرین دا ما دغه تیاره ایښي که نه، بس زه تیاره راولم دې کې ور واچوم، دا هم ډېره زر سره تیاره شي، څه ګرانه خبره نه. دا پکوړې پخول پاتې دي، روټۍ پخول پاتې دي، راته لا کار راته پاتې دی، کار ختمېدل نشته. لوښي زه تیار کېدم ایډوانس کې، همدې وجې نه چې ما ته لوښي زر شانتې به زه وړم او زر کار کېږي، چې دا کار زر تر خلاصېږي. نو دا دومره کار ما لا لګولی دی او دې کې لا لوښي بار بار لوښي وینځم، بار بار لوښي وینځم، لوښي وینځله ډو خلاصېږي نه. خو خیر دی کوو یې کوو به یې کوو. او ستاسو چې د روژه کې د ځینې خلکو په سترګو تیاره راځي که نه، کوم ویکنس زیات شي، کمزوري شي، نو یو چې کجوره خورې نو ویکنس نه جوړېږي، یو چې کیره خورې، بادرنګ نه، بادرنګ سره بالکل هم نه جوړېږي. چې چا په سترګو باندې تیاره راځي یو بادرنګ یوازې، لکه سلاد کې خو کټ شي، خو دا نه چې 2-3 پیسه وخوري، یو بادرنګ خو خامخا ضروري وي. نو بس دغه دی. دا دې څه راواغسته؟ پی باندې څه وکړم؟ چای پخه کړم اوس نه؟ خیر وې دا خبرې کوئ که نه مړو چې چای را باندې پخوئ. او دا نه دی، دا دې سره زما دومره سهولت دی که نه، دا د چپس والا نري نري الوګان تاسو وینئ، دا ټول زه په دې باندې دغه کومه. او تاسو ما نه زما د چاپر دغه غوښتې دی چې دا د کم کمپني والا، هغه به انشاءالله ستاسو له ویډیو کومه د چاپر والا. او دا د سټیل والا لوښي دي، هغې هم رانه تپوس کړی شوی دی، نو هغه هم درته ښیم. نو بس دغه دی، زر 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 کار کوم چې دا وریجې په دم ولګوم، ستاسو سره په ګپ کې چکر کې به زما د وریجو ټایم تیر شي. بس په دم ته تیارې دي، بالکل سیټ شوي دم ته.